عزتمندو یو سړی مړ شو او د هغه څوک شته نه دی او مال ترې پاتې شو، نو سړی دا به د چا اخلي؟ صدر صاحب وایي زموږ حق دی جي، موږ به د دې علاقې خیال ساتو. کونسلر صاحب وایي موږ به دا نالۍ مالۍ دا ټویلونو څه دپاره جوړول، خو دا پیسې موږ له راکوي. ګاونډي وایي نه ما به زوړ سالن دي کره ورلېږلو زما حق کېږي، بچي به کله نه کله موږ کره راتله، موږ به پرې خیال ساتو. بس دا رشته داران یې را پیدا شي، بالفرض ښځې هم نشته، بچي هم بالفرض نشته، اوس به څه کې د ده دا مال به چاله ورکړو. نو پیله خو په کار دا دی څو ورځو پورې دا مال د هغه علاقې صدر صاحب مشر صاحب هغه ځان سره کیدي امانتاً، ځکه کله نا کله یو انسان څه کیس کړي خپل علاقې نه راغلی، نو دوی له پکار شي یو تصویر ترې وباسي او د مرحوم په دغه باندې ورکړي، په نیټ باندې او فیسبوک او په دې څیزونو باندې ورکړي، یو ښه مزېدار یو غمګین غزل ورسره پرېږدي چې به یې خلک یې اوري که نه، ځکه چې د مړو خو څوک نه اوري، نو به دا غمګین غزل به اوري او بیا وایي چې لکه دا څوک دی لاوارثه دی که د دې څوک وارثاني، نو داسې نوټ یو تصویر ورسره ورکړي، نو بیا به هغه ویډیو خلک ګوري چې لکه مال تقسیمو مال ته پاتې دی، که څوک رشته داري نو ځان را ورسوئ، نو انشاءالله بیا به هغه رشته داران زر را پیدا شي. ځکه کله ناکله زمونږ چې بچي نه وي پلار نه وي نو رونو ته مال میلاویږي، د رونو بچو ته میلاویږي، چې نه وي بیا ترونو ته میلاویږي، د ترونو بچو ته میلاویږي، که نه وي بیا عزتمندو د خویندو بچو ته میلاویږي، هغې ته ذویل ارحام وایي، د ترور بچو ته کله میلاویږي، خو دا لرې رشته داران دي، خو کله بیا چې دا نږدې رشته داران نه وي نو بیا دې لرو ته میلاویږي. خو زه مثلا یو قسم نشته دی، نو اوس به دې پیسو باندې څه کوې؟ نو د دې بهترین اصل شرعي حل دا دی چې دا به بیت المال ته حواله کې. نو بیت المال ته چې حواله کې خو ټول خاماران دي، چا ته حواله کې بیت المال ته؟ نو د دې وجې نه موجوده دور کې علما کرام وایي چې بس دغه علاقې کسان دې راجمع شي او دوی خپل تالاش وکړو، لرې رشته داران هم پیدا نه شو، بس په غریبانانو کې د دې مال تقسیم کې چې کوم د زکات مستحق کسانی، د زکات مستحق کسانی او غریبانان کسانی، بس هغوی کې د دا مال تقسیم کړي.